السلام علیکم ملګریو الله تعالی دې تاسو خوشحال کړي په دا ویډیو باندې او په دا برایس تاسو سره په خبرو باندې زه د ټولو قومونو د ټولو ملګریو د ټولو مشرانو د سټوډنټانو د ټولو بوړې اوسیدونکو شکریه ادا کوم چې په تیر شوي الیکشن کې یې حصه واخیسته او سپیشلی زه د خپلو خویندو میندو او د دغو شکریه ادا کوم چې دغو په وړاندې ځل د خپلو کلیو نه د بدلون دپاره ووتې او الله تعالی د مولا وس او قدرت راکړي چې دغو خویندو میندو زه یو داسې عزت جوړ کړم یو داسې سهولتونه ورکړم یا د دغو دا ایفرټس چې دي دغو دا کومې منډې دي ستونزې دي او دا کوم موټې چې واچولو په دا ګرمۍ کې چې دغو زه په د ډیولپمنټ په شکل کې دغو لی واپس کړم او دو په دا خپل اوټ هم فخر کوي مو بس د زړه دا خواهش دی چې زه ویم چې په دا بوړه کې چې کوم د 72 کالو نه په تیرو په دا غونډه سیمه کې تر اوسه پورې هېڅ نه دي شوي چې زه داسې کارونه وکړم چې هغه عام عوام له فایده ورسیږي عام غریب سړي له فایده ورسیږي د بوړې د اوسیدونکو له فایده ورسیږي په دا کې د مالدوره دور ختم په دا کې د سرمایه دوره دور ختم په دا کې دا نور سرمایه دور په خپله تکړه دي به ځان له کوي موږ به سیستم جوړو د عام غریب سړي دپاره او انشاءالله زه سروې شروع کوم زه وځم زه نوستي ولا نه یم بس صرف او صرف ته دا پرې په انتظار یم چې دا اوټ سرمني وشي په اسلام آباد کې او زه غزه نه بیا خان صاحب سره ملو شم او دا میګا پروجیکټ ترې واخلم نه د موږ وزارتونو له ضرورت شته نه د موږ وی آی پی کلچر له ضرورت شته دی او نه پروتوکول له بس موږ سمپلی چې موږ 24-25 سال خواهش کړی و چې یا الله موږ سره چې اختیار وي چې دا غریبو خلکو له فایده ورسیږي د یتیمانو له فایده ورسیږي دا موږ دا خویندې میندې چې کونډې شوي دي دا موږ خویندې میندې چې بې اسرې بې وسه دي چې دغو له موږ په هر تکلیف کې په هر مصیبت کې ویلوړو دغه هغه کوم مصیبت پې چیرسي چې هغه نه مخکې هغو حل موږ راوخت کوي او دغو له په خدمت کې دغو پیش کړو نیک خواهشات هم دي نیت هم 100% درست دی او کوشش به 25,000 کوو 100 کې به 25,000 کوو دا 15 کوله به موږ په ارام نه کینو الحمدلله الله تعالی یو غټ احسان په موږ وکړو چې په داسې وخت کې زه منتخب کړم چې په صوبه کې هم د موږ حکومت ته او په مرکز کې هم د موږ حکومت ته او پنجاب کې دا د قبایلو دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې په داسې وخت کې موږ له اختیار میلو شو الله تعالی دې وکړي چې موږ د دغو خلکو دا ستونزې او تکلیفونه ختم کړو زه صرف یو ګزارش کوم چې دا کوم خل د مو خلاف پروپیګنډې کوي هغو صرف او صرف یې یو مقصد دی چې هغو سیاست په ختمېدو دی د هغو دوکانداري په ختمېدو ده د هغو نه د عوامي فنډونه لوړل عوامو له ورکول شي اوس انشاءالله چې عنقریب به دا عمل شروع کړي اوس دا خلک په دا سوچ کې دي چې دا خاصې لیونی دی موږ چې کوم سیاست کړی ټول د کرپشن نه ډاک دی دا به څه کېږي موږ سیاست چې ته لوړو په دغې په وجه باندې دا خلک پروپیګنډه قومیت لاوو دو نمبري کوي زه اپیل کوم سپیشلی زه د قوم کم برخیل د بچی د مشرو د کشرو د تعلیم یافته غلام یم خدمتګار یم دغو چې کوم د نفرت د قومیت د تعصب چې کوم مجسمې موتې کړې دا به زه کله هم نه ویروم دا دغه یو قوم نه همداسې سپوی موتې کړې همداسې اکوخیل همداسې شلوبر کمبرخیل څخاخیل کمرخیل ټولو چې کوم دی خپل حصه پکې واچوله اوس خبره دا ده چې اوس مخکې موږ څو اوس دا 15 کوله چې دغو خلکو له فایده ورکړو زه ټولو له چې کوم په الیکشن کې ویلوړو زه دغو ټولو له اپیل کوم چې تاسو ودرېږو ګوره مخکې مو ویلي وو خیبر یونین له ما یوه خبره کړې وه چې د خدای بندګانو ودرېږو ما سره دغه به تاسو له دا فایده وي چې تاسو 3 الیکشنې وګټلې دا تسلسل
دا به تاسو برقرار شي. دو ځل تاسو مو سره ودرېږو چې بیا الیکشن تیر شي بیا نارې وهو وایو چې اقبال سره څه شی موږ پې وګټله دا خو موږ یې مخکې نه کوله او که ونه درېدو نه ګټم یې بیا به پوزیشن بالکل صفر وي. همداسې زه دغو له ویم دغو سیاسي خلکو له چې روز چې موږ یو کومې کمیټې په لوکل کمیونټي بیسس جوړوو چې موږ په بوړې سب ډیویژن په سطح باندې ټول خپل سیاسي خل سره کینو او موږ یو کمیټي جوړه کړو. که مو یې مشر نه جوړوو تاسو یې مشر جوړوم خو دا یاد وساتو چې بیا به جوړو. ګوره دا خدمات زه کوم پرېږدم یې نه دا مسلې زه حل کوم پرېږدم یې نه. او که ته سره ودرېدې وایې به چې اقبال په بیا وروسته بیا په الیکشن کې چې اقبال نه پیدا مړه اقبال به چې دا خو موږ ایکسپیرینس وو موږ تعلق وو موږ دا موږ دا ټول کړی دی بس ټیک دو توله بین څه نه څه ووټ میلاو شي. خو که ونه درېدې دا یو څو ته پیمون که دی په باکسا کې دو ووټونه راوړي الیکشن کې په تپیدو کې ونه والا که ودرېږې داسې کور به درته کوم. زه تاسو له اپیل کوم چې راشو کښېنو مو سره به دا بدلون په دا اوس چې کوم عمل شروع کېږي په دا کې تاسو خپله حصه واچوو ودرېږو. او خبره دا چې دا کور دی موږ یې سره سموو کوو یې موږ کله هم چې کوم دی داسې سوچ په موږ کې نشي راتلی او نه موږ دا دی چې موږ د عوامو حقوق په خپلو جیبونو کې واچوو. مړه خدای دې ته مخکې موله مرګ راکړي چې زه داسې کور کوم. زه بدلون دپاره د یو غریب سړي یو سوچ و هغه د پارلیمنټ له ورسېدو په دا کې به زه انشاءالله العزیز د جیب اچوم او زه به دغو خلکو له دا ټولې مسئلې حل کوم. اللہ تعالیٰ دې تاسو خوشحال کړي. زه اسپیشلی میں اپنے مرکزی چیئرمین اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے ٹکٹ دیا. اس نے مجھے سپورٹ کیا اس نے مجھ پر اعتماد کیا. میں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسپیشلی چونکہ وہ ابھی لائن پہ آ گئے تھے اس لیے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. تو خان صاحب آپ کی محنت ہے آپ کی قربانیاں ہیں. آپ نے اسپیشلی ہمیں ایک سوچ دیا ہے. آپ نے ہمیں جو نظریہ دیا ہے آپ نے جو منشور ہمیں دیا ہے آپ نے حق مانگنے کو جو ہمیں آواز دیا ہے اور سوچ و فکر دیا ہے اس کی ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور ہم آپ کے وزیر اعظم بننے اور آپ پر ہمارا مکمل اعتماد ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ قبائلی عوام کی جتنی بھی محرومیاں ہیں جتنی مسائل ہیں تکالیف ہے اور وہاں پہ پاکستان کی آزادی کے بعد کچھ نہیں ہوا ہے. نہ وہاں پہ یونیورسٹیاں ہے نہ اسکول ہے نہ وہاں پہ کوئی ایسا کاروباری مراکز ہے کہ ان کو کوئی فائدہ ملے. میں اسپیشلی اپیل کرتا ہوں کہ قبائلی عوام کی محرومیاں ختم کرنے کے لیے آپ نے کردار ادا کرنا ہے. اللہ آپ کو اس ملک کا وہ واحد وزیر اعظم بنائے جو پاکستان کو صحیح معنوں میں علامہ اقبال کے خوابوں کی اور قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی اور سوچوں کا پاکستان بنائے. اسپیشلی میں آپ کا مشکور ہوں. د قبایلي عوامو د ځوانانو د مشرانو شکریہ ادا کوم چې په بدلون کې حصه واخیسته. والله تعالی دې تاسو خوشحال و آباد کړي. انشاءالله العزیز د موږ چې کوم مرستې او تعاون دی دا به جاري وي په دا کې لکه الله تعالی دې موږ له دا وس راکړي چې دغه د مسالې حل کړو. خو زه یو اپیل کوم چې کومې دا د تعصب او د قومیت نارې والدي په دا کې زه اپیل کوم چې بس نور د دغو نه تاسو روزو عملی خدمات لرئ مو سره ودرېږو چې زه د لوکي د خلکو خدمات وکړم. او دوم زه اپیل کوم ټولو ادارو له چې په بوړا کې د حکومت د مخې د خدماتو سلسله جاري ده او دلته حکومت هغه نوکران دي هغو له زه د اپیل کوم چې برای مهرباني تاسو خپلې نوکرۍ تاسو خپل چې کوم سرویسز دي دا عوام له ورسوو ویرې کو او په دا کې د غفلت چې کوم دی لږ مظاهره نه کوو. موږ کمیټې جوړې کړې د هر شي دپاره اب یو کردار ادا کوي پاکې چې تاسو خلاف غلطه خبره راشي نو زه به په دا باندې ډېر خفه وم. وروڼه یو د موږ به مو دا توقع ده چې تاسو به دا بدلون په دا عمل کې به تاسو د مو ملګرتیا کوو تاسو به ایکسټرا مو سره ټایم لګوو په دا بوړا کې چې کوم سکولونه دي بوت سکولونه دي یا کومې مسالې دي دلته هغه موږ تاسو په اجتماعي توګه باندې حل کوو. زه پولیټیکل انتظامیه له هم اپیل کوم چې خدا را
چې په ګیټ باندې یا په دروازه باندې د یو غریب هم بېعزتي ونه شي، چې یو غریب هم تاسو یې له سره تکلیف ور ونه رسېږي، کني په صورت دیگر بیا به خفګان د ځان نه کوو، بیا به د مانه نه کوو، ځکه چې دغو غریبو خلکو زه اواز یم او زه به انشاءالله العزیز د دغو نمایندګي کوم. که ماله شکایت وشو د لیونتوب ته حد پورې به زه چې کوم دی دغو خلکو ملګرتیا کوم، زه به د دغو په سر ودرېږم. خو خبره دا ده چې هغه ټول افسران چې لکه څنګه ما مخکې دغو عوامو له ویلي وو چې کوم افسر د قبایلو په مخ کې رکاوټ جوړ شي، کوم افسر دغو قبایل له بېعزتي ورکړي، هغو له تکلیف ورکړي، نو لکه څنګه نواز شریف په دا چوکونو کې ویلوړو چې مجھے کیوں نکالا، داسې به هغه افسر په دا چوک کې څه به ودروم او دا به چې کوم دا نارې وي چې مجھے کیوں نکالا، هغې مقصد به دا وي چې ته به غریب سړي له تکلیف ورکړی وي، دغه به غریب سړی پازوب کړی وي، بې زویه به یې ودرولی وي، بې زویه به یې چې کوم دی بېعزته کړی وي. دا یو د سوتو چې زه به په دا باندې هېچا سره هم کمیټمنټ نه کوم. د دغو غریبو خلکو عزت دی مو اول ترجیح دو او بیا پسې ډیولپمنټ انشاءالله العزیز چې زموږ حکومت به دا په هر صورت کې دغو قبایلو له ورکوي. انشاءالله میدان خلک د انتظار کوي. زه به انشاءالله العزیز په 12-13-14 घंटे کې 20 घंटे کې زه دوسرا وم. زه به ولته دغو عوامو شکریه ادا کوم. انشاءالله ادم هم دغه شانتې توقع لري د موږ نه، لکه څنګه دو د موږ سره مرستې وکړې، دو موږ سپورټ کړو، والله تعالی دې وکړي چې هغو خلکو دا مسالې په ترجیح بنیادونو باندې حل کېدو موږ له الله توفیق راکړي. بس تاسو یو جهان مننه، بیدار اوسو و انشاءالله العزیز ما بی و نره والا چې گو FCR گو جاگ قبایل جاگ. بس همغه خبره دوی مو انشاءالله بدای لوکا کې به موږ د یو داسې عوام دوست پالیسي جوړو چې فایده به عام غریبو خلکو له راسي. او کوم والدین چې خپل بچي د تعلیم نه وباسي او په هغه کې په نوکارو یا په کلینډرو یا په ورکشاپونو کې نوکراوي، سپیشلی د هغه د ما سره رابطه وکړي، د ما سره کیني، هغه زه هغې دپاره یوه کمیټي جوړوم چې هغه خل موږ ایډجسټ کړو په دا سکولونو کې او هغه موږ چې کومه د تعلیم ذمهوري ده چې هغه واخلو. او که بالفرض دا نه پس هم کوم پلور او کوم خاندان چې کوم د خپل بچی په غلط زوی کې نوکار کو، او دا د یو د سوتي چې بیا به موږ نه ګیله نه کوي په دا باندې، بیا به موږ نه خفګان نه کوي، دغو سره به موږ سخت ټسل روڅي او کیدای شي موږ یې دغې خلاف یو داسې قانون پوس کړو چې دغو پکې ګرفتاري ونه شي. موږ اول ترجیح په تعلیم دو چې تر کومه پورې مو هغه زوړ میشن چې 20 کال نه روان دی پړه لیکا قبایل همارا میشن ہے، همغه میشن به اوس موږ جاری کوو، موږ به په عمل کوو. الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ به دا دغو خلکو خدمت وکړو. زه به ټولې د اسلامي ملکونو هم دوره کوم، زه به دلته هم راغواړم، زه به په دا باندې پریس کانفرنس هم کوم، زه به په عمران هم دا خبره کوم چې قبایل د سهولتونو نه محروم دی، نه چې کوم دی هغو له تعلیم سهولتونه شته او نه نور بنیادي چې کوم فنډامنټل رایټس یې هغوی ته میسر دي. لہذا زه به یو کردار ادا کوم. په الله مې پوره بروسه ده، پوره مې په بروسه ده چې الله تعالی به مو مدد کوي په دا کې. والله تعالی چې په کوم ځای کې زه ښویږم زه د عوامو حقوقو باندې سودا بازي کوم، خدای ته هغې نه مخکې موله مرګ راولي چې مو هغه کوم میشن و د عوامو چې هغه خراب نشي. و بل سړی چې د عوامو نمایندګي کوي د غریبو طبقې نه وي، چا سیاست پرې نه دي یا غریب خلک سپورټ کول پرې نه دي، به دا میشن چې جاري وساري وي انشاءالله په دا کې به تاسو د مو ملګرتیا کوو، زه به تاسو ملګرتیا کوم. ډېره ډېره مننه. السلام علیکم.